د ټول ملک پرنګ سوات بریکوټ کې هم د بازار ټریډ یونین له اړخه په ناروې کې د قرآن پاک د behurmaty خلاف یوه احتجاجي مظاهره وشوه چې پکې د بازار دکاندارانو سره سره عام ولس هم په ګڼ شمېر ګډون وکړو. مظاهرچیانو په لاسونو کې بینري نیولې وې چې پرې د ناروې د حکومت خلاف نارې درج شوې وې او د ناروې حکومت خلاف یې سخته ناربازي وکړه. مظاهرچیانو د مرد مجاهد فلسطیني مسلمان بهادري په ښه توګه وستایله. مظاهرې ته د بازار ټریډ یونین صدر معراج الدین، انجینیر شرافت علي خان، محمد شیر علي خان، عزیز احمد خان سره سره نورو مشرانو هم ویناګانې وکړې. دوی وایي چې په ناروې کې د قرآن پاک سره ټوکې شوي او د مسلمانانو دل ازاري یې کړي. مظاهرچیانو د ناروې دا واقعه په عالم اسلام براه راست حمله او لویه دهشتګردي ګرځولي. زه تاسو ته دا خواست کوم چې کم از کم د ناروې چې کم ټیلینار شو یا نور دسی اشیاء شول چې کم از کم نورونګه هیڅ نشو کولی چې د هغې بایکاټ وکړو او خپل حکومت ته دا احتجاج ریکارډ کړو چې هغو د ناروې سفیر راوغواړي او د هغو ته احتجاج وکړي یا ملک بدر کړي. مونږ مسلمانان یو، شکر الحمدلله. مونږ کلمه ویلې ده، نو چې چا دا کلمه ویلې ده نو هغه به د خپل دین حفاظت کوي، الله به کوي. نو مونږ OIC ته خواست کوو چې د مسلمانانو برای نام تنظیم دی. مونږ تمام په دې وخت کې چې د دې تمامو اسلامو نړو د ملکونو کم واکداران دي، مونږ هغوی ته خواست کوو چې تاسو مهرباني وکئ، ستاسو د ملکونو نه دي چاله حیا ورشي، په مسلمان پورې پیشاړي، په قرآن پورې پیشاړي، په دین اسلام پورې پیشاړي. دا د انسانیت په ښېګړه نه ده. مونږ دا نه وایو چې زموږ په ښېګړه نه ده، دا د انسانیت په ښېګړه نه ده. انسانان ولې په هغه کتاب پورې پیشاړي کوي چې هغه کتاب د هغوی اخرنی راه نجات دی؟ ولې د اسلام دا ټیکهداري یوازې د فضل الرحمن صاحب ده، د سراج الحق صاحب ده، د عمران خان صاحب ده، یا که د دې سیاسي پارټیانو ده؟ دا مسلمانان، دا ټول د مسلمان دا ټیکه چې دا د هر مسلمان دی چې کلمه ویلي د لا اله الا الله محمد رسول الله، نو د دین حفاظت لپاره، د قرآن د حفاظت لپاره هغه به الله پاک کوي او د الله نه بعد به انشاءالله موږ مسلمانان کوو. صرف په دې یوه خبره پوهېږو چې دا دین اسلام چې دنیا ته راغلی دی نو ډېر په سختو حالاتو راغلی دی، ډېر سخت په پریشانۍ کې راغلی دی. که مونږ او تاسو په جوماتونو کې کینو او د علماء کرامو خبرې اورو نو موږ ته به هغو مختلف قسم واقعات د اصحاب کرامو چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنه د دې دین دپاره کمې قربانۍ ورکړي دي، په سرو غرمو په تودو شګو هغه اچولی شوی دی، په غوي د پاسه راښکودلی شوی دی، خو چونکې هغه دا اواز کړی دی چې الله احد، چې الله پاک یو دی. ویناوالو وی چې دا قسمه واقعي مخکې هم شوي خو ولې اقوام متحده پرې سترګې پټوي، کم چې د فکر وړ خبره ده. مظاهرچیانو د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې زر تر زر دي د ناروې حکومت سره سفارتي تعلقات ختم کړي او دا واقعي دي په عالمي توګه اوچته کړي. شهاب خان، MP نیوز، بریکوټ، سوات.